الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې کله یو انسان بیماری د ډاکټر له لاړ شي او د ټیسټ کوي او د بدن نوینه اخلي د ټیسټ لپاره د رګ وغیرہ نه دی باندې روزه ماتيږي او کنه ماتيږي نه دی باندې روزه چې کوم دی هغه نه ماتيږي ځکه یو قرباني دلیل هغه احادیث دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په حالت د روزه کې حجامه کړې ده او تاسو ته پته ده حجامه چې کمینو د دې په ذریعه د بدن نوی ویستل کیږي لکه یو حدیث دا دی دا د بخاری مسلم روایت دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حالت د احرام کې حجامه کړې ده او په حالت د روزه کې هم حجامه چې کوم دی هغه کړې ده. د قرن ثابت بنانی رضی الله تعالی عنہ وی چې سئل انس بن مالک کنتم تکرهون الحجامه للصائم على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا الا من اجل الضعف. دا د بخاری روایت دی. ثابت بنانی رحم الله وی د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نه تاسو شو چې آیتا صبح د روزدار د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حجامه کول بد ګڼل. هغه فرمایل نه موږ به بد نه ګڼل خو د وجه د کمزورتیا نه ځکه چې سړی د بدن نډی روینه وباسي نو د سره د انسان بدن چې کم دی کمزوري شي نو چې کمزوري شي نو دی به خامخه خوراک وغیرہ کوي دی به خوراک سکاک وغیرہ چې کم دی هغه کوي نو روزه به خرابېږي ماتېږي به نو احتیاطاً د دې نه ځان ساتل پکار دي خو که سړی لږه شان دومره وینه وباسي د بدن نه چې هغه تا دومره کمزورې کوي نو ضعف وغیرہ نه پیدا کوي چې تا مجبور نه کی روزه ماتولو ته نو دغه باندې روزه وغیرہ چې کم دی هغه نه ماتېږي. د قرن امام بخاری روایت راوړی دی چې کان ابن عمر یحتجم وهو صائم. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د روزي په حالت کې هم حجامه چې کوم دی هغه کوله. د قرن د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې انما الفطر مما دخل وليس مما خرج. روزه په هغه سیز ماتېږي چې د بدن ته دننه کېږي لکه د خوراک سکاک په ذریعه باندې کنه او کوم شی چې د بدن نه راوځي په هغې باندې روزه چې کوم دی هغه نه ماتېږي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.